قسم خورو هغه الله چې دا قرآن نازل کړی دی چې موږ به آینده یو بل ته څه نقصان نه رسوو موږ به د روم په شانتې ژوند کوو. د صلح یو مجلس دی او داسې مجلسونه دا ډیر بابرکت دی ځکه د ټولو نه افضل څیز دا د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح راوستل دی. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابو ته چې ای صحابو تاسو ته زه ونه ښیمه د مونځ نه د صدقاتو نه د زکاتو نه افضل څیز صحابه وویل چې یا رسول الله ولې نه وښیې څه څیز دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راوستل دا د ټولو نه افضل. وروڼو تاسو ته زیاتره معلومه ده چې نن موږ په کوم جمع کې راټول شوي یو دا زموږ د یو دوو پښتنو وروڼو کور کې د ورانه د هغې دپاره الله تعالی د اصلاح سبب جوړ کړ او هغه اصلاح طرف ته راوصل. اصلاح ډېر یو لوی شی دی. دشمني تربګني دا زموږ په خټه کې اغږلی شی دی خو دا د وخت د پیسو د ځوانانو په نقصان باندې تمامیږي. دې کې هېڅ ګټه نشته په دې کې چا هم ګټه نه ده کړې. دا دواړه فریقین چې کوم دي دا زموږ د کلي د کتوزو دي. نن همغه جرګه ده قرآن هم پکې وشو حلف هم پکې واغشتی شو او ډېر درانه خلک دي دواړه کورنۍ ځکه چې مونږ کوم له ورغلو نو لکه هغوی مونږ ته انکار نه دی کړی خو انشاءالله زموږ دا کوشش دی او دا کوشش به ټول عمر وي چې چا دشمنۍ وي د چا لانجې وي د چا ګونجې وي انشاءالله مونږ به ورله ورځو او روغه به ورله راولو جرګه به ورله کوو که له 100 روپۍ تر د 1,200,000 پورې پکې لګي انشاءالله چې مونږ به یې لګو د خپله جیبه به یې لګو چا باندې احسان نه کوو پیسې به انشاءالله خپلې لګو ګاډې به خپل کوو او چې چاته هم څه مسله نو انشاءالله مونږ ورته تابعدار یو او هغوی دې راځي مونږ ته دې ووایي او دې دواړو فریقینو ته زه مبارکي ورکوم او ډېره کامیابه روغه وشوه او انشاءالله چې دې نه پس پکې هېڅ هم دوه ټکي پاتې وو چې یو پکې عذر پاتې و هغه مونږ نو رسولې او د قرآن قسم حلف اخیستل چې هغه پکې پاتې وو نور د دوی ښه په صحیح طریقې سره روغ وشوه دوی یو بل وبخل شکر دی الحمدلله داسې خاص څه نشته تر منځه د دوی او د هغوی او دواړه کوره ډېر نران بادران دي الله دې دواړو کورو سره ډېر ښه وکړي چا چې شریکت پکې کړی چا پکې منډې تړلې وایي دوی سره د خدای پاک ډېر ښه وکړي او دې دواړو کورو سره د الله ښه وکړي ټیک ټاک ښه مزېدار زمونږ چې څومره دوی ته څه ویلي دي زمونږ یې منلي دواړو طرفو دواړو فریقو زمونږ خیال ساتلی زمونږ عزت کړی دی مونږ ډېر شکرګزار یو د الله نه ډېر شکرګزار یو د دوی نه هم ډېر شکرګزار یو.